نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وقال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. درود سره ټول سره وایي چې دا مجلس معطر سي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرشتي پیغام ورسوي چې د ما امتیانو نن په ما درود ویلې د پجامه باندې. قابل صد احترام صدر جلسہ منتظمین جلسہ زه شکریا ادا کوم چې د دوی په مهنت باندې دومره بهترین د سعادتونو نه ډک پروګرام منعقد شو او شکریا په دې ادا کوم چې ماته د تاسو د زیارت موقع نصیب کړه او شاید د دې محفل په ذریعہ الله تعالی ما معاف کی الله دې مستاسو ټول معاف کی. ما عزتمندو زه ډېر خوشحال نن په دې یم چې په دې محفل کې نوجوانان ډېر وینم او موږ خو تېره ده اوس دا سپین ږیري موجود دي هغه خپل ژوند ښه تېر کړه الله دې د دوی سایه ډېر عمر پورې د دې مشرانو برقراره ساتي خو چې دا ګلالي نوجوانان ګورم چې دا محفل د زینت بخښلی او تر اخره پورې ناست دي نوجوانان ما عزتمندو دا زه به افسوس سره وایم چې نن د مغربي دنیا او د جدید الکترونیک میډیا د خباثت په نتیجه کې ما عزتمندو نوجوان موږ نه برنګ ډېر لرې کوي له دین نه لرې کوي او د خپلو مشرانو نه لرې کوي سپین ږیرو نه لرې کوي د خپل مور او پلار د عزت او د احترام نه لرې کوي خو چې ما نن د چمکني د پاړه چمکني د قوم دا ګلالي نوجوانان دا غیرتمند نوجوانان ګورم زه ستاسو عظمت ته سلام پیش کوم ځکه ته ما مستقبل یې ته د ما اصل راتلونکی ژوند یې تا نه تمه لرم تا نه توقع لرم چې ته به دا وطن ته روښنایي ورکوې دې وطن ته به ترقي ورکوې دا وطن زما وطن دی دا ګل وطن پاکستان الله دې تل آباد او محفوظ لري. نن مغربي دنیا بین الاقوامی اسټابلشمنټ د پاکستان په خپلو سترګو کې اغزی ګڼي نو دا یاد وساتئ په ټوله دنیا کې واحد ملک ته پاکستان چې د هغه په آئین کې ختم نبوت ته آئینی حیثیت حاصل دا پاکستان دا دا واحد پاکستان نظر په پاکستان مسلمانوں کې چې د په پاسپورټ یې لیکي چې هر ملک ته تللی خو د خبیثو اسرائیلو ته پرې نشي تللی دا د پاکستان ممتاز حیثیت ته ورونو په ټوله دنیا مسلمانانو کې د میزایل ټیکنالوژي نه لوی زما ملک ته په ټوله مسلمان نړۍ کې اسلامي ایټم بم حیثیت ته حاصل ده الله دې دې ته بهترین قیادت ورنصیب کړي چې د ټولې دنیا د مسلمانانو صحیح قیادت وکړي. دا وطن دا د سونی نه ډک ده دا وطن د قبایلو بالخصوص ټول پاکستان خو بالخصوص قبایل دا په سرو زرو ناست یو دا په تورو زرو ناست کویلې نه ډک ده دا د سیال سونی نه ډک ده په دې کې ګیس شته په دې کې آئل شته مختلف په دې کې پټرول شته ډیزل شته په دې کې هر څه شته
خو که نسته زما عزتمندو زمونږ کمی دي الله دې مونږ معاف کړي. زه خبره په ختم نبوت کې هم خو اول زما دا مشران موجود دي نوجوانان موجود دي. ورونه دا زمونږ وطن دی، پاکستان زمونږ او قبایل زمونږ وطن دی. ستا د قبایل یو ډېر ځلانده تاریخ دی. قبایل په زور چرته په تاریخ کې چا نه و فتح کړي، دا یاد وساتئ. قبایل چا په زور؟ قبایل چې د پاکستان سره سوي دي په خپلې مرضۍ سوي دي. او زه به دا وایم چې پاکستان نه چې ټول بر صغیر ته ازادي میلاو ده، زما د قبایلو په وینو میلاو ده. که په دهلي کې چا تحریک چلولی ده، که په کلکتې کې چا تحریک چلولی ده، که په کراچۍ او په لاهور کې چا تحریک چلولی ده، زیات نه زیات زنده‌باد او مرده‌باد نارې به یې ویلي، زیات نه بعد سټرایک به یې کړی، زیات نه زیات جلوسونه به یې وباسلي. خو انګریز په سترګو کې چې چا سترګې اچولي دي، د انګریز اډوکې چې چا مات کړي دي، او انګریز ته چې خپل وطن کې چا شکست ورکړی ده، زما دا یاګستاني قبایلي پټی دی. ما عزتمندو زه به چا فخر په خپل ابا و اجداد کوم، په خپل پلار نیکه باندې فخر کوم. په تاریخ کې به په سنري حروفو سره لیکل شي چې سن 47 پورې که چا د انګریز خلاف مسلسل مسلح بغاوت او د ازادۍ جنګ کړی ده، زما قبایلو کړی ده. نعره تکبیر، نعره تکبیر. قبایلستان آزاد، قبایلستان آزاد، قبایلستان. قائدی قبائل حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب. ما به چې ویل چې قبایل کې نظم کېږي، ما هغه ټول سوي دل چې دا نن کېږي. ما د قبایلو سټډي کړې وه. ما ته مولانا فضل الرحمن الله د عمر دراز ورنصیب کړي. ما ته قبایلو په حواله حکم کړی و چې ته به د قبایلو د آیین سټډي وکړې. زمونږ آیین، زمونږ اختیار و، زمونږ قانون و. ما هغه قانون سټډي کړ، ما خپل رواج سټډي کړ، ما د خپلو مشرانو تاریخ سټډي کړ، د قبایلو جغرافیه مې سټډي کړه، معاشرتي اقدار مې سټډي کړ. تا جهادي هغه تسلسل سره چې کوم تا جهاد د باطل قوتونو خلاف همیشه دپاره کړی و، ټول سټډي ما وکړه. او د هغې سټډي حاصل مې مولانا ته په ریټن کې ورکړ. دا مولانا ته ما ریټن کې ورکړي. مولانا فضل الرحمن ته سلام پیش کوم. واحد لیډر ده چې ده دا فیصله وکړه چې جمعیت علما اسلام پاکستان به د قبایلو فیصله نه کوي. څه به نه کوي؟ جمعیت علما اسلام پاکستان دا به د قبایلو فیصله، بلکې ما ته وویل چې مفتي صاحب لاړ شه، په قبایلو وګرځه، د قبایلو مشرانو سره میلاو شه، د قبایلو صحافیانو سره میلاو شه، د قبایلو وکیلانو سره میلاو شه، د قبایلو بیوکریټ سره میلاو شه، نوجوانانو سره میلاو شه، عوامو سره میلاو شه، د قبایلو ذهنیت معلوم کا او د قبایلو بهترین مستقبل په باره کې د قبایلو رائے معلومه کا. قبایل د خپل مستقبل لپاره چې کومه فیصله وکړي دا به د جمعیت علما فیصله وي. جمعیت علما به د قبایلو فیصله نه کوي، قبایل به په خپله د خپله فیصله کوي او زه بیا په ټول ملک هغو دپاره فالو کوم. داسې بل چا نه دي کړي. داسې وشو چې ما ټولو پارټو ته زحمت ورکړ او د جمعیت علما اسلام صوبایي مرکز پېښور کې ما دعوت ورکړو. ما سره د جمعیت علما ذمه دار ملګري موجود وو. هغې کې ANP مشرانو، د PPP مشرانو، د جماعت اسلامي مشران، بهرحال ذمه داران ټول PTI نه علاوه نور راغلي. کنې دا نه و چې هغه ما نه راغوښته په دې دپاره نور راغلي. هغو ته ما وویل چې تاسو خپل ایکسپرټ ځان سره راولئ، لایر ځان سره راولئ، قانوني ماهرین ځان سره راولئ.
عیني ماهرین ځان سره راولئ راځئ چې د قبایلو په دې شخړه او د قبایلو د مستقبل جوړولو دپاره یو ستراتیژي او یو پلان څه شی تیار کړو یو منصوبه تیار کړو او په هغې وغږېږو ما چې کوم سوچ کړی دی ما ملګرو او قبایلي مشرانو موږ نیت دا جوړ شوی ده چې د قبایلو انضمام د قبایلو تباهي ده د قبایلو انضمام د قبایلو تباهي ده او د هغې نقصانونه به ما زه درته بیان او چې قبایل الګ صوبه جوړه شي د هغې ګټې به زه درته بیان په دې به ډیبیټ وکړو بحث به وکړو مباحثه به وکړو تاسو د مختلفو پارټیو د قبایلو مشران یو راځئ کښېنئ ټول راله خدای دې ښه ورسره وکړي سره کښېنستل زه په یقین سره درته وایم چې څو ګنټې مسلسل بحث وچلېدو ما خپل دلایل وویل دو خپل دلایل وویل په ایمان درته یم اوس هغه نه دي موجود هر قسم صفایي کولی شم ثبوت سره ویلی شم چې دا ټولو چې چا مشري هلته کوله هغو ماته ویل چې مفتي صاحب دې کې شک نشته چې د تا د دلایلو موږ مقابله نشو کولی چې تا دلایل مضبوط دي ما چې ما دلایل مضبوط دي او د قبایلو د انضمام خلاف زه دلایل درکوم او د الګ صوبې دپاره زه کوم سوچ درکوم خو دا خو ما خپل سوچ نه ده ما له قبایلو زده کړی ده ما له پوهانو خلکو زده کړه کړې ده ډېره سره ومنئ که نه د پیپلز پارټۍ ملګرو ورته وویل چې زمونږ سره اختیار د قبایلو نشته د قبایلو اختیار زمونږ په زرداري هوس کې ده ما ظالمانو فیصله به د قبایلو یې کوي بیا زرداري هوس ما زه فیصله په لاس کې لرم زه فیصله به ما ته فضل الرحمن او جمعیت اختیار را ده چې قبایل څه فیصله وکړي هغه به زه منم ما امام مطمئن کو په د خپل سوچ مې مطمئن کو د قبایلو په حواله زه باید تاسو فیصله راکړه چې فضل الرحمن بیا منم او تاسو د خپل فیصله په د خپلو مشرانو نشو منلی زه تاسو فیصله په خپل مشر منم تاسو د خپله فیصله په خپلو مشرانو نشو منلی په ایمان سره د ټایم ټول وویل چې نه موږ سره اختیار نشته مسلم لیګیانو وویل چې موږ سره اختیار نشته عوامي نیشنل پارټۍ وویل چې دا خو ولي باغ سره ده جماعت اسلامي وویل چې دا منصورې سره ده ما جمعیت علما د قبایلو ترجماني د قبایلو په ژبه کول غواړي ژبایل قبایلو د ستاسو ژبه به زه جوړې کړم او زه به زبان بیا تایي سوچ بیا تایي فکر بیا تایي موږ سره ډېرې وعدې کړې وې که یې نه وې کړې وایي تاسو ته به 100,000 ما سره ریټن موجود دی سرتاج عزیز چې کوم دستاویز ده په هغې کې لیکلي وو 20,000 لیوي او 20,000 FC چې باید نوجوانان ستاسو برتي کوو تاسو نه تپوس کوم څو نوجوانان یې برتي کړل قصهدار یې راختم کړل ما چې کوم په سکولونو کې په هسپتالونو کې کلاس 4 و د هغو پوسټونه به ابالش شي هغه بیا تا ته نه میلاویږي د سکول مالکه دا به ختم شي ما ته ویلي وو چې د تا به په انجینرینګ یونیورسټیو کې په میډیکل کالجونو کې او په مختلفو تعلیمي ادارو کې تمام پوسټونه ډبل شي ادا یې څو وارې سره وعدې اوس وکړې خو اوس عملاً پښتنه کوم سټوډنټان موجود دي نن نه پورې ده د لاهور گورنر هاوس مخې ته چې زما د قبایلو د سټوډنټانو او کومې درنې وسوې او مضایعات څه دپاره روان دي داسې ظلم روان ده چې د تا د کورمې په سیټ د ډی خان د کوهاټ د پېښور د شانګلې او د سوات سټوډنټان درومي هلته کوي زما عزتمندو په هغې باندې ستا بچی نه ځي د هغه بچی به ډاکټر جوړېږي د هغه بچی به زما عزتمندو پی ایچ ډي کوي په یونیورسټو کې ستا تعلیمي پوزیشن یې تباه کړ ستا خپله شته کوټه یې ختمه کړه عملاً ختمه شوه موږ ته یې ویلي چې په انګلیسي واټ کې به 3% درکوو الان کې
دا دوی چې کومه جعلي آبادي مستشمار کړې ده مردم شماري چې وکړه په وخت چې وکړه چې قبایل ټول آی ډي پیز وو آی ډي پیز نور خپل وو دوی په زور لګلیو نو چې تا ولېږلم په ټول پاکستان کې دې تقسیم کړم کراچۍ بکر دیخان پېښور کوهاټ دل ټول قبایل یې وباسل بیا یې هغې نه بعد مردم شماري وکړه وایي تاسو 48.5 لاک یو ما ارباب شهزاد ته ویل دا وزیر اعظم صاحب هلته سپټري ده په اسلام آباد کې منیر صاحب دې خدای غني کړه ما ورسره ډېر ښه تعلق و هغه د مجلس سره جوړ و بیا هلته هم په دې بحث وکړو حاجي صاحب موجود و نن نسته ما ته ویل ارباب صاحب ته خو چیف سیکرټري پاته سوی او په ډېر اهم پوسټونو پاته قبایلو شي پاته د قبایلو چې کومه آبادي دوی شو کړې ده دا صحیح ده که غلطه ده وایي ولې مې دا غلطه زه یې چیلنج کوم مې تاسو په اصولو یې چیلنج کوم مې څرنګه ما الیکشن کمیشن خپل اصول دي ساده اصول یې دا دي چې د آبادي او د ووټونو مناسبت ایک تین وي ساده قانون یې دا ده چې د آبادي او د ووټ تعلق هغه سره کوي مناسبت مثلا چې آبادي 10 زره ووټونه بیا 10 زره تاسو په خبره پوه چې آبادي 10 زره ما اوس ته ما دا موبایل دی کولاو کا مې څرنګه ما نت کولاو کا او د الیکشن کمیشن ویب سایټ راوړو چې د فاټا ټول ووټ څومره ده به راوړو الته راوړو وایي 26 लाख تا ما 26 लाख ته په 300 زره ورکړه څومره شو وای دا خو 78 लाख نه زیاته جوړیږي مې تاسو وایي 48 लाख یعنی د خپل الیکشن کمیشن د جعلي ووټ لیست مطابق بیا هم زما آبادي 48 نه ده 58 نه ده 68 نه ده 78 लाख نه یې باو د 30 लाख پورې خوړلې ده کنه د 30 लाख په نتیجه کې کم از کم د 4 قومي سیټونه خو جوړېږي کنه نن باید دا 12 قومي سیټونه ختم سي شپږ به دې پاتې شي یا اووه زیات نه زیات او قرب به یو سیټ وي شاید شیعه سني به دواړو سي ایک یو سیټ به دې پاتې سي دا یې ګټه درکړه آیا تا 8 سنټران وو هلته په قانون سازي او په آئین سازي کې اهم رول د سینټ ته هغه په متناسب نمایندګي د ټولو صوبو نمایندګي کوي د پښتون قوم واضح خبرتري په سینټ کې د فاټر له وجې نه و بالخصوص هغه 8 سنټران یې ختم کړه نن یې په آئین کې لیکلي دي چې د فاټا 8 سنټران ختم او اوس 95 وي اوس په څومره 104 په ځای به څومره د پاکستان سنټران په بدل کې څه درکړ دومره ظلم سره کوي چې په اتفاق په اسمبلی موږ ومنله چې د فاټا سټیټس تا ختم کړ خو دومره خو سره ومانه کنه چې د مردم شماري په غلط وخت کې شوې ده دویم دا چې تاسو آئیني کور ورکړی دې خبرې ته چې 10 کاله پورې به موږ فاټا ځان ته سټیټس ساتو هغه دا چې دا به ایگزمپشن یې دته له ټیکس نه هغه بیا د حکومت قرآن وکړه هغه ختم کړو بیا به دومره زور ولګاو دومره احتجاج به اسمبلی کې وکړو چې مشروط طور باندې 5 سال دپاره موږ ته ایگزمپشن راغله دا شرم پکار ده دوی ته که نه زه په اسمبلی کې تل وایم زه صرف پی ټي آی ته نه وایم زه مسلم لیگ ته وایم زه پیپل ته وایم زه جماعت اسلامي ته وایم زه ایم پي ته وایم چې چا انضمام کو چې و ظالمانو وعدې خو پوره کړو که نه نو د دوی د موجوده مردم شمارې مطابق که ما 3% په NSC واټ کې نه جوړېږي که ما تقریبا څه کم 5% جوړېږي هغه ما 2.5 کاله اوسو چې دوی انضمام کړی ده ما ته دا ثابته کړي چې دوی ما ته دا پیسې راکړي ما اسمبلی کې چغې ورته وهلې دي کومې پیسې راکړې او چې کومې اوس EIP پروګرام د خرڅوي دا پوه خلک ته قسم ده زه یې منیم زه دروغ نه درته وایم EIP پروګرام فنډونه خرڅېږي او قبایلو ته دا صوبه ناسته ده وزیر اعلی یې ناسته او دا ټول منسټران یې ناست دي
چې په قبایلو شي لاس ټری وایو ایمول نوکرۍ خرڅ کی نن 1122 نوکرۍ نن دتا خاص کر ټي ام ای چې جوړیږي د هغې نوکرۍ هلته په صوبایي سیکټر چې خرڅېږي او په سکیل حساب باندې قیمت لګولی موږ سره سوداګانې کوي دو دا تا قبایلو آخر دې چې تا ته جنب جوړاو قبایلو نه تا قبایل یې دومره وروسته بوتلو چې بیا مخته راتلی نشي ځکه چې تا کله کوټه سیسټم پر لیا سره اوس په زه کمپټیشن په دنیا شي دوی وایي پولیس پوي نو ما خو پولیس افسران نشته پولیس افسران به له پنجاب او له کیپیکې نه درکوي او بیا به دا برتي چې کېږي په برتي شي ما په دې فارونو باندې آی جی پي صاحب په سفران کمیټیشن کې لتار وکړو جواب وایي ظلم نه درسته آی جی پي صاحب وایي چې زه به تعاون درسره کوم خو دا درسره ظلم ما ته به هر تعاون درسره وکړي چې په قانون شي د ظلم درسره کړی ما چې ما فارونه شپږ دي دفاع ته حصه ده او دا د ځینو حصه ده او چونکې پولیس دا صوبایي میټر ده او هغه د ضلعو په بنیاد باندې ضلعي پولیس وي ما بیا د لکې ضلع یا ما د اف آر په سیټ باندې به د ضلع د بل سر نه سړی برکې کېدی شي یا برکې کېدی شي ما دا ما سره ظلم نه ده وایي تا سره ظلم د خدا به کېږي ورونو دا ظلم به تا سره همیشه کېږي ما ډېرې خبرې دي زه هغه نشم کولی خو ان اف سي ایوارډ شي موږ ته پیسې نه دي را تر اوسه پورې نه یې راکوي